دا یاد ساتئ پښتنو چې تر څو هم دې ریاست ته ښودلې نه وي چې زموږ بچې په دې خفه دي، زموږ ځوان تپوس کوي د دې، زموږ مشران د خپل حق تپوس کوي. دا ریاست ویښېږي نه، نن نه یو یا دوه ورځې پس یا پنځم چې کله دی هغه کشمیر ډې چې تاسو مانځئ هغې له به پښتانه د ګوټ نه بیا راوځي، خو چې کله د پښتون له حق خبره وي نو بیا پښتانه نه ویښېږي. او د شرم مقام خو دا دی چې کله د پښتنو د حق خبره راشي نو بیا مونږه سیاسي ګوندونه دغه کوو چې زما مشر دا وایي فلانکي دا وایي. پکار ده چې پښتانه خپل مشران په سیاسي ګوندونو کې ځوانان خپل ورکران ته دا خبره وکړي چې کله د پښتنو د حق خبره راشي نو په دې کې بیا هېڅ نه دي کتل پکار. که مونږ دې څیزونو ته کتلې وي که زما ځوان زما پیغله راودې وي نو نن به پښتانه داسې نه وژلې کېدل په پاکستان کې، د ریاست به د پښتنو په ژوندونو پسې داسې خنداګانې نه کولې. خو مونږه له شرم اوس هم نه راځي، مونږه اوس هم چې ودرېږو نو کینو نو خپل مفاد او خپله پارټي او خپل د پارټۍ هغه ایجنډې دلته بیانو، خپلې نارې دلته بیانو. نه مونږ ته د هغې ضرورت نشته. که زه سیاسي ګوند زما مذهبي ګوند دی، که هغه کامپرست ګوند دی، ملتپال ګوند دی، دلته پښتونه هم دی. دلته که باچا خان د پښتون د حق خبره کړې وه، که خان شهید کړې وه، که حاجي صاحب کننګزی کړې وه او که پیر روخان کړې ده، هغه که تاسو وګورئ د دې ریاست په تاریخ کې هغې ته غداران ویلي شوي دي، چاته ډاکوان ویلي شوي دي. مونږ همیشه سپک ګڼلي شوي وو. پښتنو نه د حاجي صاحب کرنګزی خبره منلې ده، نه د باچا خان هغه شی مني، نه د خان شهید مني. او چې څو پورې مونږ د خپل اتلانو د مشرانو نه منو نو بس دقسې کشمیر دی او فلسطین دی له به خلک ډېر راځي، د پښتون حق له به څوک نه راځي. او دا د شرم خبره ده، ټوله غټه د شرم خبره دا ده چې زه پښتون یم، زه وژلې کېږم، یاره ولې زه مسلمان نه یم، زه کلمګون یم، زه مونځ هغسې د دې په شان نه کوم چې دا ریاست باندې کله راشي نو په ما جهاد هم کوي، په ما وار اون ټیرر هم کوي، په ما اپریشن هم کوي، بیا زما زنانه په پکخیل کیمپونو کې ناست دي، بیا یې څوک نه تپوس دي، بیا د پېښور او د مردان نه څوک تپوس دي چې د مسعود دا ښځې ولې په پکخیلو کیمپو کې کېنولي دي، ولې سر توروي په پوسټونو باندې، ولې محسودو سره دونه بد کېږي په وزیرستان کې، ولې؟ خو زه بیا هلته وزیره شم، کله محسوده شم، کله یوسفزی شم، کله افریدی شم او انتظار کوم چې کله په افریدو راشي نو راوشتېږم به، او که زه یوسفزی یم نو چې په یوسفزو راشي نو راپسېږم به. وروڼو زما خیال دی، زما ذاتي خیال دی، او دلته ډېر مشران ډېر ښې خبرې کوي، زما دومره نشته، خو د پښتنو سره او د خپل قام او ملت سره چې څونه مینه لرم نو زما دا وینا ده او زما یو خواست دی چې څو پورې چې دې زمونږ په چک پوسټونو زمونږ له خویندو میندو نه څادرې راکاږي نو ولې نه چې زه یې ورته دلته کښېنم چې دا هم خپل حق غواړي، دا زما نیم آبادي هم خپل حق غواړي. دا نقیب خو به د چا خاوند هم و که نه، دا به د چا زامن هم و که نه، دا نقیب به د چا اولاد هم و که نه. نو پلار یې چې کښېني نو زه وایم چې میندې هم کښېنوئ دې ریاست ته. په بابړې کې هم ښځې راوتې وې، د خپل حق پوښتنه یې کړې وه، ګولۍ یې هم خوړلې دي، دا ملالۍ هم څوک وه پښتنه وه، د خپل حق تپوس یې کړې وې. زما خیال دی زه به په یو څو دغه باندې ختم کړم چې دې وخت کې مونږ ته د اتحاد ضرورت دی. که څوک وایي چې زما دا ایجنډه ده یا دا ایجنډه ده، دې وخت کې یو واحد ایجنډه د پښتون قام چې کوم دی ژوند په دې ریاست کې حق دا غټ دغه دی. که په کوم وخت باندې په اسلام آباد کې چې کوم انسانانو ته حق ملاویږي یا په وزیرستان کې ملاوېدو شروع شو، زه به ټولو نه اول د پاکستان زنده‌باد نارې لګوم. خو چې اول په وزیرستان کې حق ملاو شي، اول په مردان او په پېښور کې هغه شانتي حقونه ملاو شي څنګه چې د اسلام آباد او د لاهور او د پنجاب خلکو ته ملاویږي. زه ولې هسې بېڅه نارې پورته کړم او دې ریاست ته چې زه په پېښور کې په هر چیک پوسټ به د خپل شناختي کارت ښیم، زما خو دا روایت نه دی چې ښځې ته وایي شناختي کارت وښایه، راکوزه شه له ګاډي نه، دلته ته پیدل روانه شه. دا خو زما روایت نه دی چې زما د روایت خیال نه ساتي، زما د عزت خیال نه ساتي، زما د پیغلو د څادر خیال نه ساتي. زه په داسې ریاست کې ولې زنده‌باد نارې ولګوم؟ زه د دې ریاست کې اوسېدونکي یم، د دې وګړي یم، زه د دې بلکل خلاف نه یم، زه د دې خلاف خبره نشم کولی، خو خپل حق به په نره کوم، په تکړهتوب به یې کوم، په ښځتوب به یې کوم، او داسې به یې کوم څنګه چې باچا خان ویلي دي، داسې به یې کوم چې حاجي صاحب کرنګزي ویلي دي، داسې به یې کوم چې خان شهید ویلي دي، او د پښتنو حق جوړېږي چې د خپل حق تپوس وکړي.
او وروڼو زه به یې په خپل یو وړوکی شعر ختموم ځکه چې مونځ له به هم خلک ځي. پښتنې پېغلې سپکې ونه ګڼئ، هغې خپل د حق پوښتنه کولی شي. وایي چې تر څو دنیا ودانه زه ژوندی به یمه، چې وي تر څو دنیا ودانه زه ژوندی به یمه، د وخت سره به ځم خو وخت نه ګړندی به یمه. زه په سپېڅلي کردار ځم ژوند ته رڼا بخمه، زه په سپېڅلي کردار ځم ژوند ته رڼا بخمه، زه به وطن آبادوم او ملالی به یمه. محترمہ ثنا اجاز کو بہت بہت شکریہ.